صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورة بقرہ آیت نمبر 182 185 مخی آیتونو کی د روزې حکم ذکر شو، د هغې متعلق څه مختصر مسائل ما تاسو ته ذکر کړو. یو مسله په دې ځای کې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، د ګرامر په حواله باندې علماء کرام ته یو بله مسله هم ثابتوي چې د دې نه سرسایه هم مراد کېدی شي. وعلى الذين يطيقونه چې د چا طاقت یي نو هغه دې د یو مسکین د خوراک برابر سرسایه ورکړي. سرسایه یا صدقه فطر او ځینې علما وایي چې د دې نه مراد هغه کس دی چې هغه د روزې نیولو طاقت نه لري، نو هغه دې د یو مسکین د خوراک په حساب باندې د روزې کفاره ورکړي، فدیه دې ورکړي. نو هغوی بیا وایي چې دا دې کې لا مقدر دی وعلى الذین لا یطیقونه، چې څوک د روزې طاقت نه لري. نو د سرسایي دپاره وخت را روان دی، نو چې مسله ته اوس نه وکم. اولنۍ خبره پای کې دا ده چې دا مسلمان سړی چې کوم سرسایه ورکوي نو دی به صاحب نصاب وي. صاحب نصاب مطلب دا چې د ده سره د خپلو ضروریاتو نه علاوه د 52 تولې سپینو زرو په حساب باندې سرمایه وي. هغه که دغه سپین وي، که سره وي، که نغدې پیسې وي، د ده تجارت دی یا بل څه دی، خو د هغې سرمایه د 52 تولې سپینو زرو په حساب جوړیږي. دا داسې څیزونه دي چې دی په هغې کې یا تجارت کوي یا د ده د ضرورت نه علاوه دي. نو دا د کور د استعمال څیزونه په هغې کې نه حسابېږي. د کور د استعمال څیزونه په کې نه حسابېږي. البته چې په دې کور کې داسې څه غیر ضروري څیزونه ډیکوریشن فیسز چې ورته وایي، یا داسې څیزونه چې هغه په کال کې یو ځل هم چېرته نه استعمالېږي. په کال کې یو ځل هم هغه چېرته نه استعمالېږي او دا د دې سړي ذاتي ملکیت وي، نو بس هغه پکې هم حسابېږي. دغه شانې که د یوې زنانه سره صرف سونه د بل ورسره هېڅ شی نشته، د ضرورت کپړې پیزار دی ورسره او صرف سونه د ورسره، نو هغه به 7.5 تولې پکاري. که دغه نه کمه ونه بیا په دې باندې سرسایه نشته. خو که د دې سونې سره بل څه شی نقدې پیسې ورسره ملګرې وي یا د دې سره اضافي کپړې د 3 جوړو نه زیاتې، په هر وخت کې دغه مسله ده. مسله په هر وخت کې دغه وي. نو بس دا خو خیر په المارۍ کې نه ځایږي، وایي کپړې مې نشته، نو خو بیل حساب دی که نه. نو دغه شانې د پیزار مسله ده. نو که دا ورسره اضافي وو، نو که دا سونا د 7.5 تولې نه کمه هم وه، 7.5 تولې نه کمه هم وه، نو بیا دا به د سپینو زرو حساب ته اوړي، او چې د سپینو زرو حساب ته واوښتله نو بیا خو کاره خبره ده، په یوه توله باندې ملازم شو. نو د ریټ خبره نه ده جي، دا د مقدار خبره ده. دا جنس او قدر یو دوه اصطلاحات دي چې جنس هغه چې کوم حدیث کې راغلی دی او مقدار هغه چې کوم حدیث کې راغلی دی. دا چونکې نص والا خبره ده، د قرآن او د حدیث د بیان خبره ده، نو په هغې کې دغه نور مقدارونه نه راننوځي.
دا مسله د قربانۍ هم د جیدا چې کومه مسله مې د سرسایي ویله. ځینې علما وایي چې د سرسایي دپاره خو دغه مقدار دغه ضروري نه دی. 52 تولې سپین زر یا د هغې په مقدار باندې تجارتي مال چا سره وي نو هله به پې سرسایه وي. دا نور څیزونه پکې وایي نه حسابېږي. البته په قربانۍ کې بیا دا نور څیزونه حسابېږي چې قرباني هغه به هله لازم کېږي چې د یو سړي سره سونا 7.5 تولې صرف سونې نو 7.5 تولې وبکاري. یو زنانه سره سونه د 6 تولې ده خو اضافي کپړې اضافي پیزار دغه ډیکوریشن پیسز مې درته یاد کړه. د ضرورت نه علاوه موبایل ساده خبره ده چې د خبرو دپاره د پیغام رسانۍ دپاره دا پوره دی. دا نور څیزونه که هغه یو سړی اوس نن سبا پکې داسې ډېر حالات راغلي دي چې هغه څه محکمې سره داسې محکمې سره چې دغه نه بغیر کار نه کېږي او د هغې کار دپاره یې خالص استعمالوي بیا خو ټیک ده. خو که د عیاشۍ دپاره د شوشه دپاره استعمالوي چې ثابته سپېړه جیب نه راوباسي یاره خلک راته وګوري دا زه ورته مالدار ښکاره شم نو بیا خو ښکاره خبره دغه فضول څیز دی. دغه شانې ټلویزیون فضول څیز دی. د خبرونو نه خبرېدو دپاره نور ذرایع شته هغه سړی کولی شي خو چې دا نور کم څیزونه پکې. دغه شانې په نن سبا زمانه کې فریج هم په ضرورت کې نه دی حساب لا او هغه ټوکرې چې د کوټې په سر لګېدلې هغه هم پکې نه دی حساب. دا په ضرورتونو کې نه دی حساب. فریج ضرورت نه دی ځکه ډېر کورونه داسې دی که فریج نشته د کار چلی یعنې داسې تکلیف هغې ته جوړ نه شو چې د هغه فریج د وجې نه هغه تکلیف هغې ته ختمېدی شي په بله څه ذریعه نه شي ختمېدی. نو دا قسمه قسم څیزونه دغه شان دي. دا بیا په قربانۍ کې را شریکېږي او په زنانو باندې قرباني لازم کېږي. نو د اختر قربانو د اختر نه مخکې په جمعه کې بیان وکړم بلکې میاشت مخکې وکړم چې بیا دا نه وایي چې موږ نه خبر او دا نصاب پکې دغه شانې وویم. نو خلک وایي چې دا مولا خو بس وایي چې هر سړی به قرباني کوي اړو څوک ته معاف نشته. نو زه یم قرباني به کوي خو تاسو چې د قربانۍ دپاره کم شرایط په خپل ځان په خپله یې ښودي دي که نه په هغې هم ځان ته ګرانه کړې ده. څاروي ته سړی ودرېږي وایي د دې نه خو د 3 کسو قرباني کېږي نو بل ته ودرېږي د دې نه د 2 کسو کېږي. نو شریعت وایي د 2 کسو ته کېږي ته وایي د 2 ته کېږي. شریعت وایي د 2 کسو ته کېږي ته وایي د 3 ته کېږي. نو دا خو تا ځان ته په خپله ګرانه کړې ده. په کور کې 3 4 5 کسان ملګري شي د خپل کور کسان دي وړوکی اسقی واغستو دا د نن سبا په ریټونو باندې چې ووایو چې د باډۍ نه وړوکی په 100,000 روپۍ دی وشي. خبره همدغه بېګا مې خبره کړې وه که نه هغه شی ده. او نو دغه اسقي چې د 2 کالو عمر یې پوره دی بس دغه نه 2 قربانۍ کېږي. که دا به 15,000 وشي که په 100,000 وشي په چا باندې 3,000 رالي که په 4 روپۍ رالي. مطلب مې دا نه دی چې یو کور کې زنانه ده نارینه دی ورور دی زوی دی او د ټولو سره دا سرمایه برابرېږي ذاتي طور د هر یو ځان له ځان له برابرېږي. نو په شریکه دی وړوکی څاروی واخلي 2 قربانۍ پکې کېږي ځان له دې ومو کې په مړو پسې دې ومو کې. او نبي علیه صلات وسلام هر کال د امت دپاره کړې ده که یوه پکې هغې له وکړي څه دنیا به ورانه شي. هر کال به د امت دپاره نبي علیه السلام قرباني کول. نو دغه پکې هم لحاظ ساتل پکار دی. هغه بیا موقع سره به بحث کوو د خیره سره نور هم پکې ډېرې خبرې دي. د خاوند مال ځان لدی د ښځې مال ځان لدی د دې دواړو جدا جدا ملکیت دی. که خاوند غریب دی او ښځه مالدار ده نو په هغې باندې قرباني ده. خو که خاوند وله وکړه نو د ښځې قرباني مو شوه هغې قرباني وشوه. او که خاوند مالدار دی او ښځه غریبه ده نو په ښځه نشته ځای شریکوي او بیا دغه سرمایه په 2 باندې تقسیم کړي او د دواړو هغه نصاب ته رسي نو هله به پې قرباني که د دواړو هغه نصاب ته نه رسېده نو بیا په یو هم نه خو چې دی شریک یې هله هغه شراکت اصول پکې باقاعده مقرر. نو دلته مسله د سرسایې مې تاسو ته کوله نو دغه وله نصاب دی او بیا دغه سرسایه چې ورکوي نو هغه به د زکات مستحق سړي له ورکوي چې غریب فقیر مسکین وي. نو غریب بیا څوک دی هغه کس دی چې په هغه ځان له سرسایه نه ده فرض. هر هغه سړی غریب حساب دی چې ځان له په ده باندې سرسایه نه ده فرض یعنې دغه نصاب هغه سره نه پوره کېږي بس دغه غریب دی نو هغه ته بیا دا سرسایه ورکولی شي. او څومره به ورکوي نو دا یې باس هم بېګا کړی هغه کافي دی ښه چې څومره ډېرې ورکوي هومره ښه ده. اوس الله پاک وایي د میاشت د رمضان دا روجې چې فرض دي د کومې میاشتې فرض دي هغه
د رمضان د میاشتې فرض دي او الله پاک وایي دا دومره عظمت والا میاشت چې په دې کې الله قرآن نازل کړی دی. نو قرآن چې نازل کړی دی میاشت په خپله باندې عظمت والا و د روژې د وجې نه، او چې قرآن پکې راغی د هغې عظمت او حیثیت نور هم سیوا شو. نو قرآن په هغې کې نازل شوی څه مطلب الله چې کله فیصله وکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی راولیږي، نو الله پاک دا پوره قرآن چې د دې خپل کم اصل ځای دی لوح محفوظ ورته وایي، په دغه لوح محفوظ کې دا قرآن مجید موجود و. الله پاک د خپل شان مناسب د هغې نه راواغستو او دا نږدې اسمان، آسمان دنیا چې ورته وایي نږدې اسمان دې ته راولی و. دا عمل د روژې په میاشت کې شوی دی او په شب قدر کې شوی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر، الله پاک چې وایي ما دا په لیلة القدر کې نازل کړی دی، نو دا دغه نزول دی چې الله پاک د لوح محفوظ نه چې هغه کم د دې اصل ځای دی د هغې نه رالیږلی دی آسماني دنیا یا نږدې اسمان ته. بیا د وخت مناسب چې کم آیتونه د الله خوښه وه چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسي، نو جبریل علیه السلام ته به حکم وکړو چې دا پلانی پلانی آیتونه والا د نبی علیه الصلاة والسلام ته ورسو. دغه قرآن مجید د هغې صفتونه الله پاک ذکر کوي، هدل للناس، دا د خلکو دپاره هدایت دی. د هدایت وضاحت مونږ کړو چې لارښودونکی هم دی، خو دغه لارښودونکی داسې لارښودونکی دی چې په دې سړی صحیح وچلیږي نو مقصد ته به مو رسي، مقصد ته رسونکی دی. او د هدایت دپاره پکې دلایل دي، دغه تفصیل په خپل خپل ځای باندې به کو د خیر. او نو دا پکې الله پاک د قرآن مجید څه صفتونه ذکر کړو او بیا یې حکم وکړو چې د روژې د میاشتې روژې نیسئ، د روژې د میاشتې روژې نیسئ. مونږ روژه نیول وایو، نورو ژبو والی په بل انداز باندې وایي. نو روژه نیول او اردو خان وایي روزه رکھنا، نو بیا چې زموږ پښتانه کله خبره کوي نو روزه پکړنا، روزه پکړنا هلکه وایي د سټ نه به یې نیسي که د خپو نه. نو الله پاک وایي چې د دې میاشتې روژې هغه تاسو ونیسئ. د روژو هغه کم کیفیت چې انسان ته حاصلیږي په هغې کې الله پاک ته انسان ډیر زیات نږدې شي، روحاني طور مضبوط شي. دغه روحاني طور چې کله دی الله پاک ته نږدې شي نو د خواهش پیدا شي چې یاره د الله پاک کم حکم ما پوره کو اوس داسې نور سره راته میلاو شي، په دې باندې انعامات راته میلاو شي. نو صحابه کرام هغوی په دې کې ډیر زیات حریصانو چې مونږه د الله پاک نزدېکت په کومه ذریعه باندې حاصلېدی شي چې هغه حاصل کړو. دې وجې نه نبي علیه السلام رمضان هغه دا انزل فیه القرآن چې نازل کړی شوی په هغې کې قرآن، هدل للناس دا هدایت دی د خلقو دپاره، لارښودونکی دی یا مقصد ته رسونکی دی خلقو لره، وبینات من الهدى. نو الله پاک چې وایي هدل للناس، هدل للمؤمنین نه وایي. سیک دی عیسائی دی هغه به د دې نه رهنمایي اخیستی شي، په صحیح معنو کې دی وګوري د دې زده کړه وکړي شي یو ریاست شي. او د دې دپاره حکمران پکاري چې د دې بادشاه به څوک نو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه علاوه بل څوک نشي کېدی. بهترین حکمران هغه نبی علیه الصلاة والسلام د هغه نه بغیر بل حکمران نشي کېدی. او دغه ملک چې کم دی د دې دپاره چې حکمران نبی علیه الصلاة والسلام شو نو قانون به ولهم پکاري، چې قانون ولا پکاري نو د قرآن مجید نه ښه قانون د دې دپاره بل نشي کېدی. د یهودي دی او د هغه د خولې اقرار دی، نو هغې ته خبرو دی پېژندو چې یاره قرآن کې څه دي، موږ ته خبر نه وي د هغې د وجې نه. دې وجې نه الله پاک بار بار وایي هدل للناس، دا د خلکو دپاره انسانانو دپاره هدایت دی. وبینات من الهدى او واضح دلائل د هدایت دی پکې. که څوک ته هدایت اخیستل غواړي او څه اشکال او څه شک په ذهن کې راځي، څه سوال په ذهن کې راځي، نو په دې کې به د هغې واضح جوابات موجودي. والفرقان او دا قرآن مجید فرقان هم دی. فرقان د فرقان معنی دا الفارق بین الحق والباطل. د دې قرآن مجید صفت دا دی چې دا د حق او د باطل فرق انسان ته واضح کړي، چې سړی په صحیح طریقه پوه شي نو دته د حق او د باطل فرق پته ولګي چې دا حق خبره ده دا ناحقه خبره ده.
نو الله پاک وایي چې قرآن مې په شهر رمضان کې نازل کړی دی، د هغې خو دغه صفتونه دي، خو باز خو د روجې روان دی. نو الله پاک وایي چې دغه د رمضان میاشت کله راشي، فمن شهد منکم الشهر، څوک چې حاضر شو د تاسو نه د میاشتې د رمضان ته، فلیصمه، نو د دې روجې دې ونیسي، په دې کې د روجه ونیسي، دغه میاشت د روجه ونیسي، فلیصمه، ټوله میاشت د روجه ونیسي. نو میاشت او ښکاره خبره ده چې بیا پرون بحث شو د 29 راځي، نو هر څومره چې وه دا ټوله میاشت به روجه نیسي، دا پکې تقسیم نشته چې دا به نیسي دا به نه نیسي. نو اوس الله پاک خو په اول کې دغه حکم جاری کو چې کتب علیکم الصیام، په تاسو روجې فرض دي. نو بیمار سړي سره فکر شو چې زه به څه کوم، نو هغه ته تا ته اجازت ته خیر دی مه نیسه، کله روغ شو بیا به ونیسي. مسافر سره فکر شو دا سفر خو ډېر ګران دی، سفر کې زه روجه نشم نیولی، او نو هغه ته به اجازت ورکړو. دوباره چې دا حکم راغی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، نو د ځینو کسانو به دا خیال پیدا کېدو چې یار هغه زوړ حکم ګنې منسوخ شو چې مریض ته مسافر ته اجازت دی، نه الله وایي نه هغه په خپل ځای دی. نو دوباره یې پسې ذکر کوخه، ومن کان مریضا، څوک چې بیمار وي، او علی سفرین، یا په سفر کې وي، فعدة، نو په د باندې شمار کول دي، من ایام اخر، د نورو ورځونه، د مسافرۍ دوران کې یا د بیماری دوران کې چې د څومره روجې ونه نیسي، نو په نورو ورځو کې هغه بیا نیولی شي، ورته اجازت دی. یرید الله بکم الیسر، او نو دې کې بیا د ایمانی کمزورۍ د وجې نه ډېر خلک داسي چې هغوی دا کوشش کوي چې ما ته د روجې د نه نیولو اجازت راکړی شي، چېرې ته روجې مه نیسه. نو مختلف قسم بانې کوي او وایي د ما دا بیماری ده دا بیماری ده، نو زه ورته اکثر وایم د یاره ته په لنډو ورځو کې بیا ونیسي. اوس بیماری په لنډو ورځو کې بیا ونیسي، نو یاره بیخي نشم نیولی که نو ما دغه بیا زما کار نه دی، دغه زما کار نه دی، د تا ته اوس بیخي معاف کړم. نو هغه ما بیګا خبره واضحه کړې وه چې یو ماهر ډاکټر چې هغه په خپله کم سے کم د مونځ روجې پابند دي، دا اهمیت احساس ورسره وي، چېرې ځان له د روجې احساس کوي، د مانځه احساس کوي، او هغه ورته ووایي چې بھائی تا دپاره روجې نیول نقصان ده دي، ته یې مه نیسه. او نو داسې ځینې ډاکټرانو ما ته هم ویلي ته روجې مه نیسه. دا ما پنځم شپږم کال دی د شوګر مې سیوا کېږي، او نو په اول کال باندې راته هم ډاکټر ویلي ته مه نیسه. ما چې ونیولې د اختر په ورځ د ټول نه تازه تازه زه وم، او بیا بل کال الحمدلله د ګرمۍ هغه مې هم ونیولې، اوس پسې را جمعې ته را روانې دي، اوس په شکر دی اسانېږي. نو ډاکټران خبره په خپل ځای باندې ده، خو سړی به ځان لم ځان ګوري. ما تاسو ته ابتدا کې خبره وکړه چې سړی به روجه ونیسي، بیمار دی، روجه به ونیسي، که وی نه رسوله ماته به یې کړي، سبا له به بیا ټرای وکړي، وی نه رسوله ماته دې کړي، په بله ورځ دې بیا ټرای وکړي، په درېیمه ورځ یې هم ځان وکتو او دته پته ولګېده چې یاره زه خرابېږم او نور نقصان راته جوړېږي، او دلته ورته ډاکټر هم ویلي چې ته مه نیسه، او نو بس بیا دې پرېږدي، بیا دې پرېږدي. په منځ کې پکې بیا دغه شان ټک پکار دی چې یاره دوايي نه خورم، کېدای شي اوس ښه شوی، نو هغه کوشش پکار دی خپل. نو الله پاک وایي چې څوک بیمار دی یا په سفر کې دی، نو چې څومره روجې په دې سفر او روجه کې په دې بیمارۍ کې ونه نیولې، نو په وروستو ورځو کې بیا به د هغې قضا راوړي. اوس دا وروسته ورځې به کله کله خلک وایي بله روجه راله او د تېرو روجې مې نه دي نیولي، نو جاهلان ورته وایي دا روجې دې نه دي کېږي، هغه زړې چې دې نه دي نیولي. نو به یې د دې الله پاک حقونه چې کوم دي دا د ژوند سره تعلق ساتي. د نن ماسخوتن مونځ لا په مونږ باندې نه دی فرض، ماسخوتن ټیم چې داخل شو په هر بالغ مسلمان نارینه زنانه باندې د ماسخوتن مونځ فرض شو، دا مونځ ده ونه کو، سبا سهار هم ونه کو، بله ورځ هم ونه کو، بله ورځ هم ونه کو، نو دا ټول ژوند د دې دپاره وقفه ده چې د مرګ نه مخکې به دی خامخا کوي، د مرګ نه مخکې به دا مونځ خامخا کوي. خو مرګ کله دی دا خو هېڅ پته نه لګي، نو فوري طور پکار دی، فوري طور د هغې ازاله پکار ده چې کوم کمی شوی دی چې هغه پوره کړی شي. نو چې د کوم سړي نه قضا روجې پاتې شوي، نو په هغې کې دا مسله نشته چې نوی رمضان پرې راغی او د لا زړې نه دي نیولې، نو دا نوی نه کېږي. دا روجې په خپل ځای باندې فرض دي، او هغه زړې په خپل ځای لا قضا پاتې دي، قرض پاتې دي، هغه په خپل ژوند کې دننه پوره کوي.
یرید الله بكم اليسر اراده کوي الله پاک پتا سو د آسانۍ ولا یرید بكم العسر او الله پاک اراده نه کوي تاسو باندې د تنګي او سختۍ راوستلو الله پاک کوئی چې تاسو ته آسانی پیدا شي بیمار ته دا نه وي کمرې او کچوي روزه بنی شي مسافر ته دا نه وي که تاسو سخت د کارام دي نو روزه بنی شي دا حکم پې نشته بلکې آسانی الله پاک پیدا کوي ولتکملوا العدة اده د پاره چې تاسو پوره کوي شمار د روزو شمار پوره کوي کدا د 29 میاشت دا 29 پوره کوي او کدا 30 میاشت دا 30 پوره کوي ولتکبروا الله اده د پاره چې لوی بیان کوي تاسو د الله پاک علامه هداکم پاغه طریقه چې تاسو ته خود لید ولعلکم تشکرون دا تاسو د الله پاک شکر وکړي د الله پاک شکر د الله په نعمتونو باندې د الله په دغه صلاحیت باندې چې تاسو د روزي نیولو صلاحیت درکړې دی پاغه د الله شکر ادا کړئ نو لتکبروا الله د کزین علما وایي چې دینه مراد تکبیرات تی هغه تکبیرات چې هغه د اختر پر ورځ ویل کیږي نو تکبیرات خو عام طور په لوی اختر کې ویل کیږي په وړو کې اختر کې خو نه نو علما وایي چې په دې وړو کې اختر کې هم مستحب دي چې سړی د لوی اختر پشانې تکبیرات وایي چې کله د اختر منزل رواني نو پټ تکبیرات وایي د لوی اختر خو په زور ویلي او دا د وړو کې اختر دا پټ پټ وایي نو لتکبروا الله په دې کې وایي دغه ته هدایت ته چې دا وسو کوي صحابه کرام رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فننادیه د الله پیغمبر زموږ د عرب مونږ ته ډیر نږدې دی چې مونږ سره پټي پټي خبرې وکړو او کنه ډیر لري دی چې په چغه وته आवाज وکړو چې او الله پلانې کار مې وکړ نو الله پاک دا آیت نازل کو چې زما بندگان دنه تپوس کوي نو زه ډیر نږدې او څومره نږدې مدیتا ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله پاک کو استاد شهرګ نه تا زیات نږدې ان چې موږ زړه کې سرازي چې په زړه کې مو سرازي نو هغه الله خبر دی زړه کې چې د الله نه سغواړو الله ته خبر دی خو زمونږ د لپاره هدایات دادي چې ته د الله نه سغواړي دا په جبه وغواړه خپل عمل پکې هم شامل کړي نه خپل په زړه کې صرف خیال لاغله ٹھیک ده چې الله ته خبر دی خو ته د خپل عمل سره دا کار وکړه چې الله ته دا ښکار شي چې دا سړی ما ته عاجزي کوي زمانه غواړي د بل مخلوق نه غواړي نو دا دعا به قبلېدو ته ډېر نږدې نو صحابه کرامو چې تپوسو کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک کوئی چې دا جواب ورکا و اذا سالک عبادی او کله چې تپوس کوي ستانه بندگان زما عني زما بارکی چې زنځدې مو کلري فإني قریب فسيقنا زنځدې ما قریب جدا ډیر نږدې دیتا نو خیال کوی ګوره په دې خبرو کې عقل مچلوي ښا دې خبرو کې عقل مچلوي ځکه د انسان عقل وې سبا چته شوروای که انسان خپل عقل ته کامل وي کنه ان بیا خالص گمراه شي نو ټیک د په عقل باندې به کوشش کوو چې یو حد پورې سم معلومات وکړو دا د انسان فرض دي خو کچرته زما او ستا عقل دومره حد ته ورسېدو چې د الله پوره معلومات موږ حاصل کړو چې دومره دی او پلاني ځای کې دی او دسې دی که دا پوره معلومات موږ حاصل کړو نو بیا خو پکار ده چې زه خدای یم او خدای نه دی پکار ځکه زه خداغه نه غټ شوم هغه باندې مې احاطه وکړه راګیر مې کو په خپل علم کې نو چې ما دغه علم حاصل کوم بیا خو هغه الله نه دیو جن علماء واضح خبره لیکلې ده سبحانه ما اعظم شانه لا يحد ولا يتصور لا يحد ولا يتصور دا په خاصه دایره کې ته الله نشي راګیرولې دا تعریف نشي کولای چې دا سیدا دی د الله پاک بارک تصور هم نشي راوسته دیو جن امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې کدا الله بارک است قسم تصور را دي چې الله بداسینو الله غسه نه دی دا فیصله خبره ده لیسا کمثله شیء رئیس حاضر دماغ دسی کنه دما ذهن کې دغه نه وس لیسا کمثله شیء دا الله په شان هیڅ شی نشته نو کله انسان تصور کې هر شکل د الله پاک راځي نو الله غسه نه دی نو دیو جنا کم ځای کې چې عقل چلول نه دی پکار نو بس دلته انسان ته په پابندي ولې لګي چې راته په عقل نه چلے نو عقل چلوا خو چې دا کم حدود دی په هغه کې چلته وي زګاړه چلو په روډ نه چلو پټو کې چلے نو ګاډي د پر روډ جوړ دی کنه او پر روډ باندې چلے نو چې کم حدود او اصول شریعت مقرر کړی دی په هغه کې د عقل چلوا علماء چلولې دي مجتهدینو چلولې دي خو چې چا د حدود نه خبره وراړولې ده
نو هغه گمراه فرقې دي چې هغه په کندو باندې سر شوي دي. خجی جی हाँ वैसे तर्जुमा हुआ कनो जी हाँ 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 जी हाँ چې دا عقل نه باري او نو الله پاک وایي چې تاسو ته نږدې ما بس دغه عقیده به ساتو چې الله مونږ ته نږدې دی، الله زموږ د هر کار نه هر عمل نه خبر دی. او نور اخوا پسې چې د کم حده پورې تحقیقات علما کرامو کړي دي او مستقبل کې کسه ممکن یو وشي پسې بس هغه به کېږي. خیر اجیب دعوت الداعی ز قبلهم دعا د دعا کوونکي اذا دعانی کله چې ما نه دعا وغواړي فلیستجیبوا لی فلیستجیبوا نو دا مسلمانان دا مؤمنان طلب د دعا قبلولو دیو کې معنی چې الله زموږ د دعا قبول کړي، الله زموږ د دعا قبول کړي. فلیستجیبوا لی د جواب مطالبه دی رانه وکي، استجاب د چانه د جواب مطالبه کول او اجاب یا ایجاب چاته جواب ورکول، استجاب د چانه جواب طلب کول. نو مطلب دا چې الله نه موږ کوم دعا وغواړو نو په اخر کې بس وایو آمین. آمین مطلب څه؟ خدای دا دعا زمون قبول کړي. امین مطلب دغه دی. فلیستجیبوا لی نو دا مؤمنان د زمانه دعا غواړي وليؤمنوا بی او په ما دی یقین ساتي، دا د عقیده ساتي چې الله پاک دا دعاګانې قبلوي. نه هر بنده مؤمن چې د الله نه کومه دعا غواړي هغه قبليږي، خو د قبلېدلې مختلف صورتونه دي. قبليږي به په هغه انداز باندې چې کوم د دې بنده دپاره بهتري، د بنده دپاره کوم صورت بهتر دی. اوس مثلا یو سړی د الله نه یو شی وغواړي، زه به بس ساده مثال درکم. مثلا یو سړی الله تعالی سنوري خدای مالا 1 لاکھ روپۍ راکړي، یا خو بهو دا دعا الله پاک د دقه شان قبول کړي چې 1 لاکھ روپو بندوبست به طرف نه وکړي ته میلاو شي. یا فرض کده دا دعا وغوښتله خو دته 1 لاکھ روپۍ میلاو نه شوي، چې میلاو وته نه شوي نو دا مطلب نه دی چې د دعا قبوله نه شوه، بلکې شاید چې الله پاک داسې کړي چې په ده باندې څه مصیبت را روانو، بیماری پې راتلله، چې غلا ته کېدله، بل څه تکلیف ورته جوړېدو او په هغې باندې 1 لاکھ روپۍ خرچه راتله، د دعا وکړه الله پاک ته هغه مصیبت لرې کړو چې زه دا باندې نه راولم او 1 لاکھ روپۍ مه غواړه. دریم صورت ادا کېدی شي چې الله پاک د دا دعا په دې انداز قبوله کړي چې هلکه نه 1 لاکھ روپۍ در کوم او نه در باندې مصیبت راځي چې هغه درنه لرې کم، خو داسې به وګڼو چې تا ما 1 لاکھ روپۍ درکړې وي او تا خالص مخلص زما په نوم باندې په جومات کې او په مدرسه کې یا په بل څه باندې ولګولې، ما دله دلته ثواب ولیکو. دا صورت هم کېدی شي. نو داسې مختلف صورتونه د الله پاک د طرفه د دعا د قبلېدو کېدی شي. نو مسلمان به دا ګمان نه کوي چې الله زما دعا نه قبلې. البته خبرې ته غوږ دی، د دعا دپاره چې کم شرایط دي نو چې هغه پکې موجود وي. ګورئ اولنی شرط پکې د حلالې ډوډۍ دی، چې حلاله ډوډۍ دې خوړلي په خېټه کې د حرام نه پراته نو البا او جی کوي به خبره خدا دغه چې کله احساس د سړي سره پیدا شي زه حرام کوم که نه، نو پته ولګېده د دې حرامو له دیکه ورکول شروع کړه، د حرامو له دیکه ورکول شروع کړه. دغه احساس داسې دی چې هغه الله پاک ته خوښ دی، د هغې په وجه به دی د حرامو نه بیا بچ کوي. خو چې څو پورې ورسره احساس نه وي دی حرام خوري نو د دغه دعا قبلېدو امکان کم دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام بار بار حدیثو کې دغه وضاحت راغلی دی. او نو الله پاک وایي چې تاسو په ما دا یقین او عقیده ساتئ چې الله پاک دعاګانې قبلونکی دی. وليؤمنوا بی او دی ایمان ساتي، یقین دی ساتي ما باندې، لعلهم يرشدون دې دپاره چې دی هدایت حاصل کی، دی صحیح لارې ته ورسي، دی خپل مقصد ته ورسي. بس دی
شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه د انزل فيه القرآن چې نازل کړه شوی پای کې قرآن هدل للناس هدایت د خلقو د پاره و بینات من الهدى او واضح دلائل د هدایت والفرقان او فرق کوونکې د پمن د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر سوک چې حاضر شو د تاسو نه د میاشت د رمضان ته فلیصم هو د روزي دی ونیسی ومن کان مریضا سوک چې بیمار وي او علی سفر یا په سفر کې وي فعدة په د باندې شمار کول دی من ایام اخر د نور ورځونه یرید الله اراده کې الله پاک بكم اليسر فتاسو د اسانه ولا یرید بكم العسر او اراده نه کې پتا سبحانه د تکلیف را وستلو د سختۍ کولو ولی تکملوا العدة د لپاره تاسو پوره کې شمار دروجو ولی تکبر الله او لوی بیان کړه الله پاک علامه هداکم په طریقه چې تاسو ته خود لیدا ولعلکم تشکرون د لپاره تاسو شکر وکړي بل د لتکبر الله نه د اختر منځ مراد کې دي چې اختر په مانځ کې موږ اضافي تکبیرات وایو کنه شپږ اضافي تکبیرات پکې وانه دغه د الله پاک لوی بیانول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې تاسو کې تانه بندگان زمانی زما بارکی چې زه نږدې کلرم فإني قریب پس یقینا زډیر نږدې اجیب دعوت الداعی ز قبلهم دعا د دعا کوونکی دا دعا کله چې مان دعا وغاړي فليستجيبوا لي ندي د مان دعاګانې غواړي ول یؤمنو بي په ما دي یقین ساتي لعلهم يرشدون دي د پاره چې دي هدایت حاصل کی فرض کوي وسړی صاحب نصاب نه دی کنه جی او هغه قرباني کوي نو خپل طبيعت باندې جی دغه باره کې څه وایي او بل دا خبره چې لکه انلیمیټډ موضوعونه سړي نه شي کنه خالي او فرض کړه ادایګي کوي نو پای کې کلونه یو قسم د قضا شي جی جی صحیح ده جی فرض باره کې مطلب دا چې نیت وسه خالي کم سړی باندې قربانی نه د فرض سرصایف نه د فرض او دی ور کوي خداغه د پر یا قرض راخلی یا د سی چې داغه د پر ځان چاته محتاجي ناغه نه د پکار کداغه گنجائش وسري باوجود د دې چې د صاحب نصاب نه د قرباني کوي اس پابندی نشته د بنفل قربانی باقاعده ثواب کی دا څنګه سرصای ورکې نو ثواب به کی جی اجیب ز قبلهم دعوت الداعی داعی دا دعا کون کې دی دعا د دعا کون کې اذا دعانی کله چې زمانه دعا وغواړي د خبره شو د منځونو نو کله یو سړی نه منځونه قضا شوی دی او پته ورته نشته چې مانه څومره منځونه قضا شوی دي داغي طریقه دا ده چې د کله فرض منځ کوي د هر وخت چې وی داغه نه مخ کې یا رستو د دغه وخت د منځ د قضا نیت ته وکي نو قضا بسنګ کوي چې د دنه مثلا 200 منځونه قضا شوی دي خودته مقدار نه دی معلوم نو دې چې نیت کوي نو د سحر منځ مثلا کوي د مانځنه مخ کې او رستو د دوړ ټیمونو کې کیږي رستو ته نفل نه کیږي قضا کې دي شي نو دې بنیت داسې کوي چې الله هغه اولنې د سحر منځ چې مانه قضا شوی هغه کوم اوس چې اولنې کله د وکو نو هغه باندې کراس راخ کله شواته ختم شو سباله چې دې بیا د سحر منځ سره منځ کوي نو بیا به چې اولنې د کاغه دویم اولنې نمبر تر راغله نو دا شان په اولنی باندې یا د سی وای چې اخیرانه د سحر قضا شوی منځ کوم نو هغه 200 نمبر د وکو 199 تر راغی نو دا شان په اخیرانه په دغه خپل ترتیب باندې ارڅنګ سره کې کولای شي بیا به دا منځونه کوي دغه شانې او چې کله د تسلی وشوه چې رمانه به څومره قضا شوی به پوره کړي نو که زیاتې پسې کړي ډېره ښه ده هېڅ فرق نه کوي نفلو کې به الله حساب کړي خو چې د تسلی وشي چې یاره دومره به قضا شوي چې ما پوره کړي دي بیا دې بس کې خیر نو دغه طریقه ده جی دا په خپل موقع خبره راځي د غریب تفصیل به وکړو خو وضاحت سره به وایو هغه په دې روزه کې خبر را روانه ده په خپل موقع به کوو د خیر دا یو سوال راغلی دی جی چې ما یو وخت کې د غوسې قسمونه ذکر کړیو
نو اخو د یو استاد یو ظرافت او واغي او ته سوچ کړو دغه معلوم کړو چیرې جلدی آئے جلدی جائے دا وہ خانہ دا جلدی آئے دیر سے جائے دام خانہ دا اور دیر سے آئے دیر سے جائے دام خانہ دا وہ دیر سے آئے جلدی جائے دا خا غصہ دا یعنی سړی نه غوسه کېږي خو چې غوسه شي نو غوسه بیا زر ختمیږي او وایي خلک وایي چې کم سړي له زر غوسه ورځي نو دا د مؤمن نښه ده نو وایي په دې کې دوه خبرې دي یو په دین او په دیندارۍ باندې غوسه کول دي او یو په دنیا باندې غوسه کول دي د دین یو نقصان کېږي یو مسلمان په خپله د خپل دین نقصان کوي یا اجتماعي طور د مسلمانانو نقصان کوي په دې باندې چې مسلمان له غوسه نه ورځي نو دا ایمانی کمزوري ده اوس دغه غوسه چاله ورځي او اظهار یې کوي نو هغه بېله خبره ده او اظهار یې څوک نه کوي او غوسه ورځي نو دغه هم د مؤمن نښه ده ایمان پکې شته خو چې څوک یې اظهار ونه کړي نو په هغې به دا ګمان نه کوي چې دکې ایمان نشته ځکه دې باندې غوسه ونه کړه نو چې کم سړی او مونځ یې ونه کړو په دقه دی کې بیا د ایمان او دغه پته لګي که نه چې په وراني کولو باندې ماشوم ته څومره کار کېږي ماشوم څه چې لوی سړی هغه ته هم بې کار کېږي او دغه لوی سړی سهار وختي بې لمازه پروت وي شیطان ورته غوږ کې متیازې کړي هغې ته څه نه وایي دین او مذهب کې څه فرق دی دا خپله موقع باندې کوو باس را روان دی د خیره ان الدین عند الله الاسلام کې به انشاءالله خبره کوو او رمضان المبارک کې دا ولینی اسمان ته راغی که نه جی نو دې کې خو تاسو چې اوس څنګه ووایي چې د صحابو به کوېسچن کوو نو دې کې خو د وخت سره صحابو کوېسچن کړی دی لکه د نن خبره چې جی جی نو دا د الله په علم کې وه چې دوی به داسې کوېسچن کوي او د دې جواب دا ټول داسې کمپاین شوی څه چې شوي دي هغه ټول الله ته معلوم دي څه چې کېږي دا هم ورته معلوم دي مستقبل کې به قیامته پورې څه کېږي او قیامت نه وروسته به څه کېږي دا هر څه د الله په علم کې دي دا ما ته چې دنیا ته راغلي یو دا څومره عملي طور ژوند روان دی دا د الله په علم کې ده هر څه د الله په علم کې دي خو ما ته داسې مطلب نه دی چې ګنې الله راله لیکلي دي نو هغه مونږ کوو نه مونږ به کول نو الله ته پته ونه هغې لیکلي دي مونږ به کول دا چې څه کوو دا په خپل اختیار کوو نو صحابه کرام به تپوس کوي الله ته پته ده الله پاک د مخکې نه علم کې ده او دا آیت د هغه سوال جواب دی جبریل امین به په دې موقع باندې وړي خو هغه موقع باندې د علم د الله پاک سره خو دغه موقع پورې چاته واضح کړی نه دی چې داسې به کېږي خو چې کله سوال وشو جبریل امین ته وویلی شي چې وایي دا سألک عبادي عني دا آیت یو څه دا صحابه کرامو د سوال جواب دی دغه وبسیږي اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد